نن چې زمونږ په سیاسي ماحول کې او د نن په سیاست کې څومره تلخي ده، دا مشران ملګري ناست دي، د قیوم خان د وخت او د دور خبره کیږي، د بوټو صاحب د وخت او د دور خبره کیږي، د ضیاء الحق د دور او د وخت خبره کیږي، او ورپسې بیا مشرف خو بس تاسو د یاد وي. و زما په خیال د پاکستان په ټول سیاسي تاریخ کې چلې هم دومره بدرنګي او دومره تلخي نه پاتې شوې لکه چې څومره بدرنګي او څومره تلخي د نن په سیاست کې ده. که سوشل میډیا ته وګورو او بیا زه د یو مخصوص پارټۍ خبره وکړم نو په اردو کې یو ټکی استعمالیږي وي طوفان بدتمیزي. که زه د هغه پارټۍ سوشل میډیا اکاونټس ته وګورم، زه د هغې ډیجیټل پلیټفارم ته وګورم، دلیل منطق نشته. مقصد یو دی چې ستا مخالف کوم هم خبره کیږي هغه لتاړ کا، ستا مخالف ستا د رای خلاف چې څوک هم خبره کوي د هغه په ذات او د هغه په کردار باندې حمله ورشه. کته د هغه ته د هغه غلطۍ په ګوته کې، که د هغه ته د هغه خامۍ ښې او کته هغه ته حقیقت بیانې او کته هغه ته شیشه ښې او هغه سره جواب نه وي، نو اکثر ما کتلی دي چې بیا نیغ په نیغه کنزل او بدرت شروع شي. نیغ په نیغه ما ته د دې خبرې احساس دی چې زما ځوانانو او زما بچو ته په سوشل میډیا کې د مزید ډېرې بهترۍ گنجایش شته او هغه بهتري به انشاءالله پیدا کول پکاري او پیدا کوو به که خیر انشاءالله. ما ته پته ده چې کوم ستړی تاسو کوئ او چې کوم ستړی تاسو کوئ، زه د هغې دپاره د دې تحریک د هر کشر مشکوري او شکریه ادا کوم، خو په دې کې مزید نور د بهترۍ گنجایش شته. خو زه نن تاسو ته یو خواست کوم، د عوامي نیشنل پارټۍ سره تړلې که هر یو پیج دی او که هر یو اکاونټ دی، که هغه مشران دي، که هغه زما د عمر دي او که هغه زلمي دي او که هغه زما کشران دي او که زما بچي دي، زه به راته یو خواست کوم، موږ به خبره کوو خو د حقیقت خبره به کوو. موږ به خپله خبره کوو خو حقیقت به بیانوو. تاسو به خبره کوئ خو بې بنیاده به نه کوئ، د حقیقت په بنیاد به کوئ. تاسو به خپله خبره کې وزن پیدا کوئ، تاسو به خپل موقف سره مضبوط دلیل ملګری کوئ، تاسو به د خپل موقف سره سټډي کوئ، تاسو به د خپل موقف سره حقایق وړاندې ږدئ او د ټولو نظر وي خبره زه خپلو ملګرو خپلو کشرانو ته کوم، که نور د هر اکاونټ نه د خلکو بېعزتۍ کېږي او بدې ردې ویلې کېږي او غلط الفاظ استعمالیږي، خو زما خپلو بچو ته خپلو کشرانو ته دا خواست دی چې نه به چاته بده رد وهئ نه به غلط الفاظ استعمالوئ، د عزت خبره به کوئ او د احترام خبره به کوئ. که څوک سیاسي تنقید کوي موږ به د هغه په کردار تنقید نه کوو، موږ به د هغه په ذات تنقید نه کوو، موږ به د هغه بېعزتي نه کوو. الحمدلله زمونږ په سیاست کې داسې کمزورۍ نشته چې موږ پرې وشرمېږو. الحمدلله زموږ په سیاست کې هیڅ کمزورۍ نشته. زموږ سیاست د کمزورۍ نه پاک دی چې جواب ورکوئ، سیاسي جواب به ورکوئ، د دلیل په بنیاد به ورکوئ. دا زما کوم بچي او کوم کشران چې ګمراه کړي شوي دي او چا ګمراه کړي دي او بیا ورته دا وایي چې موږ دله شعور درکړی دی او بدقسمتۍ نه زما هغې بچو نه چې بېلارې کړي دي هغې نه شعور ورکړی نه دی، هغې نه شعور اخیستی دی. نو چې څوک د دې په شا دي که موږ په زیاتیاتو رالو او موږ د خلکو کردار کشي شروع کړه او موږ هغه پټې خبرې راښکاره کړې، نو یقین وساتئ چې دا به چا سره د مخ د لګېدو پاتې نه وي. بیا خو دغه زمونږ کردار نه دی، دغه زمونږ سیاست نه دی، دغه زمونږ طریقه نه ده. زمونږ کردار، زمونږ سیاست، زمونږ طریقه د نن د لیډرانو نه ده، د نن د سیاسانو نه ده. زمونږ کردار او زمونږ طریقه د باچا خان بابا ده او د خدای خدمتګار ده. پکار دی چې موږ دغې باندې موږ عمل وکړو. یو څو ورځې مخکې د پارټۍ مرکزي اطلاعاتو سیکرټري صاحب ما سره ملاقات کړی او ما سره په دې حواله تفصیلي خبره کړې ده. زما په خیال هغه معلومات د ضلع تنظیم ته میلاو شوي دي. زه به د ضلع تنظیم ته دا خواست وکړم چې مرکزی تنظیم کوم احکامات را لېږلي دي، خواست به ورته دا وکړم چې صوبایي تنظیم سره په هغې مشاورت وکړي زر تر زره
او بیا د هغې نه پس د دې ځوانانو د دې کشرانو سره په هغې باندې عمل کول پکار دي. ما ته مرکزی انفارمیشن سیکرټري وی چې جی په یو تحصیل کې په ابتدایي مرحله کې کتا سلسله را پیدا کړل 200 را پیدا کړل. زه ورته وایم سیکرټري صاحب دا مردان دی الحمدلله سلسل پرېږده راشه نن د یو چت لاندې وګوره څومره درته موجود دي. دې وخت کې ځوانان کوم مشکلاتو سره مخامخ دي راځئ چې په دې هم لږه خبر وکړو که نه چې ځوانان دې وخت کوم مشکلاتو سره مخامخ دي کوم ازمایښونو سره ځوانان مخامخ دي. پښتو کې ورته ازمایش وایي تکلیف وایي انګریزي کې ورته چیلنجز او ډیفیکلټیز وایي چې په دې هم لږه خبر وکړو. زما په خیال د نن ځوان دپاره د ټولو نه لویه مسله او لوی ازمایش څه دی انتها پسندي او دهشتګردي په دواړو حوالو. یو هغه ځوان دی چې هغه دې دهشتګردۍ او دې انتها پسندۍ ځپلی دی په کورونو کې په علاقو کې بېګناه پښتانه بېګناه مسلمانان پښتانه دا قتل کړي شوي دي دا شهیدان شوي دي. او بل اړخ ته هغه ځوانان دي چې بدقسمتۍ نه هغه د دهشت او د انتها پسندۍ په لار روان دي. د هغه په لاس کې ټوپک دی هغه د تشدد په لار روان دی. هغه دا غني چې دا د تشدد لار صحیح لار ده او هغه دا غني چې خپل پښتون رور وجل او خپل وطن کې د بېګناه خلکو وینه تویول دا جایز کار دی او دا ټیک کار دی. زما په خیال د نن حکومتونه او د نن ریاست تر دې ساعته پورې په دې دواړو حوالو باندې ناکامه دي. په کوم انداز او په کومه طریقه چې د انتها پسندۍ خلاف او د دهشتګردۍ خلاف دا قوم یو کولو دا قوم یو نه کړی شو بلکې دا قوم تقسیم کړی شو. د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ خلاف پکار دی چې دا پاکستان متفق وي د اسلام آباد او د پنجاب او د سند او د بلوچستان او د پښتونخوا یو خبره وي هغه اواز یو نه دی نن هغه اواز تقسیم دی. او نتیجه څه نتیجه دا چې روزانه زمونږ په دې خاوره روزانه زمونږ په دې وطن زمونږ د خلکو وینه تویږي لګیا ده. روزانه اخبار راواله روزانه د خپل فیسبوک اکاونټ راګوره یو ورځ تاسو ماته داسې وښایې چې په ټوله پښتونخوا کې په ټولو علاقو کې په امن کې تېره شي ماته یو ورځ وښایې هره ورځ. نو د نن ځوان دپاره د ټولو نه لویه مسله انتها پسندي او دهشتګردي. دویمه مسله د نن ځوان دپاره څومره نوکرو واده شوې وه د 1 کروڑ نوکرو واده شوې وه او څو کاله مخکې شوې وه نن 14 کاله تیر شو خو په پښتنو کې بېروزګاري کمه نه شوه. زمونږ بېروزګاري د پښتنو سیوا شوه او چې یو بېروزګاره ځواني او د روزګار په تلاش کې او روزګار ورته نه ملاویږي هغه ټول عمر چې کوم دی مایوسۍ ته مخامخ کېږي. او چې کله یو ځوان مایوسه شي نو اکثر دی غلطې فیصلې وکړي. نن که زمونږ په وطن کې په پښتونخوا کې انتها پسندي ده او دهشتګردي ده د دې یو ډېره لویه وجه بېروزګاري هم ده. 14 کاله داسې یو پارټي دلته په اقتدار کې ده او دلته کې بېروزګاري ورځ تر ورځه لګیا د سیوا کېږي. را به شو تعلیم ته ما یو څو ورځې مخکې د پېښور یونیورسټي غالبا حمایت خان د پښتونخوا په ټولو یونیورسټو کې به غالبا چې پېښور یونیورسټي د ټولو نه زړه یونیورسټي وي. پېښور یونیورسټي